اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چه بدفعلی پدریو شیانو کی دا، یو پا خزا کی، دویم پا سورلی و اس کی، دریم پا کور کی. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بدفعلی پدریو شیانو کشتا، یو پا خزا کی، دویم پا سورلی کی او دریم پا کور کی. دنیا کے دو قسم شیان دی، یو تا نیک پالی وائی، دویم تا بدفعلی وائی. نیک فالی دی توائی تا یو سڑے اولی دا خیستنمیو، مشکل کار کی بندوی یو سڑے در تراغ ورور سدی نم دے، اگا در توائی سہل میں نم دے، سہلا سنتیا توائی توائی کارو شو دسی سڑی سر میں ملاقاتو کو چنم کیا سنتیا دا، اللہ با میں مشکل حل کی. یا یو سڑی سر دے ملاقاتو کا داغنمو نجیح کامیاب توائی، بس کامیابی دیتا نیک پالی وائی. بدفعلی دیتا وائی یو سڑے دیولی دا نمی خرابا تویزا سار وقتی می پا یو سڑی بانی سترگی او لگے دے، بیکار سڑی ٹول او رزب می خراب ہے. زچکل دا دسر ملاقاتو کم نو کار می خراب ہے. یا مثلا کل کل زمانگا استاسو کور تک کارغرا شی چگی ہوئی، منگوائیو کار خراب شی کارغر آگئے. یا کل خز اوڑل آمدئی نوڑتر نوالو زی ویالکا کار خراب شا، دیتا بدفعلی وائی. نیک فعلی زمانگا استاس و شریعت کشتا، نیک فعلی رواغ دیو جن منگا استاسو چی دکان واچو علماء نیکان خلق حافظان اول ورطاغر آوڑو چی دا قرآن کریم تلاوتو کی علکوی کور و دکان تا می اول نیکان راغل دا زی برکتی شو. یا دا چای او بچے پیدا شی دا نیک عالم او خسڑی تیویسی ویالکا تپکی غوک کی آزانو کا چی زمان دی بچی غوک تاول دا نیک سڑی غاگ راو رسی دیتا نیک پالی وائی. نو زمان شریعت او دین کی نیک پالی شتا او دا پر روایات و احادیثو کی راغل دا کپاغی بانے بحث کم بیا اگدیگی صرف جتا استا مسئلہ یاد ہے. دویم نمبر بدفعلی دا، بدفعلی زمن پا شریعت او دین کے بند دا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اغت دا امت دم رگران دے کم شیونا چی دا مسلمانانو پا ذہن کے نقصان پیدا کئی او فکر او حافظه خرابی
اگر رسول الله مبارک بن کړي نو زمون دین او اسلام کې بدفعلی نشتا دا صحیح نه ده کله کله مونږ او تاسو دکاندار ته ورشو الکه بورا راکا په قرضو هغه نه درکوي چې سار نه قرض شروع شي نو بیا ټوله ورځ قرضي دې ته بدفعلی وایي زمونږ اسلام او دین کې بدفعلی بند ده بدفعلی نشته او نیک پالی شته ځکه بدفعلی سره د انسان ذهن خرابېږي ذهن کې قسمه قسم فکرونه او سوچونه تیریږي نو ځکه زمونږ شریعت بدفعلی بند کړی اصل کې دلته یو مسله دا ده چې اسباب ته نسبت کیږي کنه کیږي سړی سبب ته نسبت کولی شي کنه نو اسباب درې قسمه دي یو ته سبب شرعي وایي سبب شرعي لکه مونږ او تاسو ماښام مونځ کله فرض کیږي چې ماښام وخت داخل شي نو دا د ماښام وخت د ماښام د مونځ دپاره سبب دی د ماخستن وخت د ماخستن د مونځ دپاره سبب دی رمضان المبارک میاشت روزې دپاره سبب دی نو اسباب شرعیو ته په اتفاق د علماو نسبت کیږي موږ ځکه وایو د ماښام مونځ د ماخستن مونځ یا دا د روزې میاشت نو اسباب شرعیو ته نسبت اتفاقا روان دویم قسم اسباب حسیه دی اسباب حسیه دی ته وایي چې ستا بدن معلومولی شي لکه د مرچک تریخوالی او د ګوړې خوږوالی نو اسباب حسیو ته نسبت کیږي که نه که چا مرچک وخوړه او خولې ترخه شوه نو دا ویلی شي چې مرچک مې خوله ترخه کړه چا ګوړه وخوړه او خوله یې خوږه شوه دا ویلی شي چې ګوړې مې خوله خوږه کړه نو دې کې د علماو دوه قوله دي یو ته ماتوریدیان وایي موږ او تاسو د یو عالم په مسلک کې د هغه نوم دی ابو منصور ماتوریدي بیا درته انشاءالله تاریخ د دې علماو وایم چې دا څوک دی دا څوک دی دا څوک دی دویم نمبر یو عالم دی ابوالحسن اشعری رحمه الله دا ابوالحسن اشعری رحمه الله دا 3 کاله د ابو منصور ماتوریدي رحمه الله نه مشر دی نو ابوالحسن اشعری رحمه الله د مسلک خلقو ته اشعریان وایي دا ابو منصور ماتوریدی رحمه الله خلقو ته معتقدین ته ماتوریدیان وایي نو د ماتوریدیانو مسلک دا دی چې دا خبره صحیح ده که چا مرچک وخوړو او خوله یې ترخه شوه ویلی شي چې دې مرچک زما خوله ترخه کړه دې ګوړې زما خوله خوږه کړه دې الوګانو زما په خېټه درد که دې اور زه وسوځولم ځکه چې خدای پاک په دې شیونو کې تاثیر اچولی اور کې ګرموالی اچولی مرچک کې تریخوالی اچولی ګوړه کې خوږوالی اچولی داسې ورپسې ځه خو ابوالحسن اشعري رحمه الله وایي نه اسباب حسیو ته نسبت نه کیږي دا خدای پاکستان دا خوله ترخوله بې د مرچک نه خو اتفاقا تا مرچک هم خوله کینه نه کو نو دغه وخت کې ستا د خولې ترخېدل او د مرچک داخلېدل سره یوځای شو اتفاقا لکه سړی چې په یو چوک کې ملګري سره یوځای شي او واده یې نه کړي نو مرچک تریخ نه دی خو دا تریخوالی او مرچک داخلېدل اتفاقا یوځای شو نو ستا په ذهن کې راله چې مرچک به تریخي
داسې ګوړه به خوږی داسې اور به ګرمي خدا مسلک انتهایی کمزور ہے دا ځکه کمزوری دی چې یو ورځ خو به اختلاف راغلی دی که نه بې د مرچک نه د چا خوله ترخه شوې ده بې د ګوړې نه د چا خوله خوږه شوې ده نو دا مسلک کمزوری دی او د هغې یوازې دا د ګوړې او د مرچک مثال مې درته ووي خو د هغوی اسبابو ته د سره نسبت نه کوي هغه وایي چې ښار ته ځي نو موټر به دې نه وړي الله دې ښار ته همداسې رسوي خو چې الله ته رسوي بس موټر راغی پکې کېناست نو موږ وایو موږ خو یو ورځ هم بې موټره ښار ته ونه رسېږو نو دا مسلک کمزوری دی خلاصه دا ده نو اسباب حسیو ته نسبت کېږي دریم نمبر اسباب وهمیه دي اسباب وهمیه دغه دي چې مې درته وویل یاره چې دا سړی مې ولید کار مې خرابه او چې دې کور ته راغلی نو کار مې خرابه دا زوی مې چې پیدا شوی دی ښه ورځ مې نه ده پیدا کړې او دې بچي ته مې چې دا واده کړی دی او دا انګور زمونږ په کور رایننه شوې ده بیا مونږ ښه ورځ پیدا نه کړو دې ته اسباب وهمیه وایي اسباب وهمیو ته اتفاقا نسبت نه کېږي اسباب وهمیو ته اتفاقا نسبت نه کېږي تاسو به یاره دا مولوي صاحب چې راغلی زمونږ کار خراب دی دا صحیح نه ده ګوره یا زه ویم چې دې مقتدیانو ته راغلی نو کار مې خرابه دی دا صحیح خبرې نه دي دا ته وایي اسباب وهمیه اوس راځه اسباب وهمیو ته خو نسبت نه کېږي نو په دې حدیث کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څنګه وایي چې بدفالي په دریو شیانو کې شته ښځه کې ده اس کې ده او کور کې ده نو د دې درې جواب ذهن کې ساتئ یو جواب دا دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدفالي بل شي کې نشته عام بدفالی بند ده خو غیر د دریو نه اچه بدفالی نفی ده لا عدو ولا طیرتا اگه عام یادی نو عام بدفالیان بند دی خدا دری چی دی دا خلاصی دی اینه بل بدفالی نشتا بغیر د دی دریو نه د دی پک استثناء ده دی دریو کې مسئله شتا کله کله سړی وادو کې سم سپیره شي کله کله سړی یو سورلی اسوالی سم سپیره شي او کله کله سړی یو کور بدل کی نو سم سپیره شي نو حضور وایي چې عامه بدفالي نشته خو دې دریو کې ګوره شته کله مو چې مشکل سره مخامخ شوئ بل واده وکړه که مشکل سره مخامخ شوئ اس بدل کا موټر بدل کا که مشکل سره مخامخ شوئ کور بدل کا کور بدلیدلو سره سورلی سره بل واده سره د انسان زندگی بدلیږي نو یو معنی دا ده دویم نمبر جواب دا دی چې رسول الله مبارک دا فرضی خبره کړې ده حضور فرمایي چې بدفالی بالکل نشته ولی که بدفالی وی نو په دې دریو کې به وه نو چې دې دریو کې نشته نو د سره نشته دا نبی علیہ السلام فرضی خبره کړې ده امتیانو بدفالی شته نه ولی که بدفالی وی نو دې دریو کې به وه نو چې دې دریو کې نشته نو بل کم ځای نه راغله دریم نمبر جواب دا دی چې بل حدیث کې د دې دریو د بدفالۍ تفصیل دی نبی علیہ السلام د دې دریو د نقصاناتو تفصیل کړی دی فرمایلی دی چې د ښځې بدفالي څه ده هغه دا ده چې بد اخلاق کله کله سړی واده وکړي داسې ښځې باندې واوړي چې اخلاق سم نه داوی وی میړه تنګی خواښې تنګی لیورونه تنګی کور کې یو زبردسته لانجه جوړه نو اصل کې ښځه کې بله بدفالي نشته غیر د بد اخلاقی نه دا بد اخلاقی دا د ښځې بدفالي ده نو بل حدیث کې تفصیل دی د سورلۍ بدفالي څه ده
چې خس ورلی نه درکوي اس دې واغسته اوښ وغیره ته چې پې سور شه لغتې وی راغورځی دی نو کم اس او کم سورلی چې تا ته صحیح سورلی نه درکوي صحیح ځای ته دې نه رسوي دقې نقصان دی او د کور بدفالي دا ده چې تنګي کور پراخه مزه کوي الله دې مونږ او تاسو ټولو ته پراخه کورونه راکړي د خدای دربار کې کمی نشته نو د کور بدفالي او بیکارتوب دا دی چې تنګي کور دې تنګي مېلمه سره هم تکلیفې بچیانو سره هم تکلیفې که یو غوا وغیره ساتي هغه هم مشکلي درته نو دا د دې کور شؤم دی دا د دې کور بدفالي ده داسې نه ده چې نوره بدفالي پکې ده نه دا تنګوالی د کور بدفالي دا سم سورلی نه کول د اس بدفالي بد اخلاقي دا د ښځې بدفالي نور عامه بدفالي نشته زمونږ په شریعت کې تشاؤم او بدفالي چې دی دا بند دی کله کله موږ او تاسو وایو کور کې چرګې اذان وکړو استاد دا به حلاله نو ښه ده چې حلاله کې صدقه به شي خو چې کور کې د چرګې اذان وکړو نو خوشحاله شه ځکه چرګه خو اذان نه کوي اذان یې چې وکړه رسول الله مبارک فرمایي چرګه کله اذان کوي چې ملائک وویني نو کور ته د ملایکې د رحمت راغلی موږ او تاسو یې مخې سره حلالو نو دقه شیونه چې زمونږ او ستاسو ذهن کې فرق راولي دا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بند کړي دي اللهم صل علی سیدنا